زمون ماضی قریب کے یو بدبخت او بدترین انسان مرزا غلام احمد قادیانی په شکل کې هغه دنیا کې چې کم دینو راغلو دغه خبيث د نبوت دعوه کړو زرا الله نبی ما تاسو هغه کتابونه پورته کړئ ان شاء الله کله چې تاسو یو کتاب پورته کړئ په هر صفحه باندې کنه په هر پاڼه باندې و تاسو ته اختلافات په نظر باندې راشي دی وای ز نبی ما زما د رسالت چې کم دینو دلیل داره زرا مستقبل پیشنګویان ورکوم هغه پیشنګوی بالکل صادق او صفا راځي خپل کتابونه کې چې کومه پیشنګویان ورکړي ټول چې کم دینو دروغ راوتل کومه پیشنګوی د ورکړي دا مکمل په دروغ راوتا خلکو به انتظار کو پته ولګیرا لوجدو فی اختلافا کثیرا دا هغه ملعون په خبرو کې مکمل اختلاف ته کله کله زری خپل مرګرو ته زین تاسو مرزایان نه تاسو کوي چې را دریو خبر مونږ ته صفائی صرف بیان کی یو صفائی تاسو را ایجوکیټر طبقه ته زرا خاص کوما د دې عقیده نه ځان خبر کړي د دې مرزا کتابونه وګورئ چې داغه د هر پاڼې نه تاسو ترغه کذب او دروغ چرېنو دا ثابت شي هر پاڼه باندې داغه په کتاب کې اختلاف وروته داغه په کتاب کې تعارض وروته مونږ صرف درې خبره مونږ توازیه کړي نمبر 1 خبره دا چې دا مرزا چرېنو دا سوکو دویمه خبره دا چې دا مرزا څه شو دریمه خبره دا چې رد دعوا سوا من خو په کتاب کې مختلف اختلافات ولیدل کله چې رد مطابق چا مطالعه نه کوي د انسان ذهن ترا خبر راځي چې چون کې دا یو انسانو او د دعوا د نبوت او د پیغمبري وا څومره چې د سټډي کا ولي کته ستانه بدا خبرې د ذهن نه مفقود شي تا ته به اس پته ونه لګي چې دا د څه انسان دی که غیر انسان دی دا د سوکو دریمه خبره دا چې رد دعوا چې کم دینو دا سره دا سوک ته رد اس پته نه لګي کله کله د دعوا دای چې حضرت آدم علی السلام یم الله دنیا ته دوباره راولې ګلم کله وای حضرت شیس علی السلام یم الله دنیا ته بیا راولې ګلم کله وای حضرت نوح علی السلام یم کله وای خلکو هغه یعقوب علی السلام چې دنیا د رخصت شهره یو ځل بیا الله را پاسولم حضرت یعقوب علی السلام یم کله وای سليمان علی السلام یم کله وای ز ابراهیم علی السلام یم ما تاسو له ملت ابراهیمی را وړه کله وای ز داوود علی السلام یم کله وای ز موسی علی السلام یم کله وای ز هارون علی السلام یم کله وای ز حضرت عیسی علی السلام الله په اسمان کې دومره وساتلم یو ځل بیا دنیا ته خطر اګوس کړم مونږ ته یې پته ونه لګی چې را سوکته لوجدو فی اختلافا کثیرا هر پاڼه د اختلاف پروته مونږ ترا مونږ دا ونه پیژن چې را دیسو کله وای ز خو انسان نه ما زه یو پرشتہ الله دنیا تر لګلی ما زکه مخکینو کتابونو کې زجه کوم پرشته ما دا غینوم الله میکائیل علیہ السلام دا پیشنګوی زما ور کړیو زرا اسمان پرشته میکائیل علیہ السلام یم کله دا خبري وکي کله وای زجرانو دا نبی نیما بلکہ زیو انسان یم بیا انسانانو کې مونږ ترا پته ونه لګیرا انسانانو کې رحم مذکر ده انسانانو کې رحم مؤنث ده کله وای زناری نیم الله مال نبوت راکو کله وای زنانه ما زما مهانه بیماری راځي خپل زوی ته نسبت کې دا زمانه خېټینا برای راست کوم نه پیداره مونږ ته ایس پته ونه لګیرا چې دا د سوک دا خضر او کنر ده دا پرشترا کدا آدم علی السلام ده کدا شیس علی السلام ده منګوي مرزایانو صرف یو خبر ثابت کوي چې را سوکته دویمه خبر صرف مونږ ترا ثابت کوي چې تاسو هغه مرزا چې د مختلف داوی نه د دیس شي کله کله تاسو ته داوي زبر انسان نیما خپل امتیان هغه خلک چې د امتیان ځان حسابي هغه ته وي زاجر سودیم زما خپې سټي تاسو ته ثواب ملويږي د دین پته ولګیرا چې کله کله د داوا وکي زاجر سود کانه ما کله وي زما امتیانو زمانه چاپیره طواف کوي زه خانه کاوي ما تاسو ته پرې باندې اجر ملويږي کله وای زه مسلمان هم نه يم زه کوم نه رامچندریم کله وای زه کرشن جیما مختلف دعوی د کوم نه وکړي مونږ ته اس پته ونه لګیرا چې را سوکته دا دیس شي کله وای زه چې نو دا دیویم کله وای زه کوم نه دا جینیم مونږ ته را پته ونه لګیرا چې دا سوک او دا سشو زکه الله فرمایل کچرته قران هم د الله نه سوا د بل چا
کتاب ہے لوجدو فی اختلافا کثیرا تاسو پرې کې بل اختلافات مندلو هغه ملعون چې د رسالت دا وکړه د هر کتاب نه اختلاف مونږ ته په نظر باندې راغی نو مونږ ته تر اوسه پورې د دې خبرې معلومات رالل چې د دعوا چې نو دا سره کله وایي زه امام مهدی ما کله وایي زه چې نو مبلغ د اسلام یم کله وایي زه امام مهدی څوکیدار او حارس یم کله وایي زه د دې زمانې لوی امام یم کله وایي زه اسمان پرشته یم کله وای زرا الله تعالی ولیما کله وای زرا الله نبی ما مال نبوت را کړه بیا نبوت کې مختلف چې کوم دي ځان له نمونه وذکرې کله وای مجازي نبیم کله وای حقيقي نبیم کله وای بروزي نبیم کله وای ذلی نبیم کله وای غیر تشریع نبی ما مختلف دعوی د وجود تراله کله کله وای کله د چې کوم دي خدای دعوا کړه چې ما ته رب وای چې ته زما زوی کله چې د رب زوی وګرځیرم زه چې کوم دي په خپل باندې ربیم مختلف دعوی وجود تراله مونږ ته هیڅ پته ونه لګیرا کچرته خدا نه خواسته دا قرآن هم د یو انسان لیکل کتاب دی کې به هم داسې اختلافات موجودو څنګه چې د هغه ملعون په کتابونو کې اختلافات موجود دي پته ولګیرا نبی علیہ الصلوۃ والسلام قرآن د ځان نه لیکل دا آسماني کتاب دی قرآن د خپل حقانیت په خپل باندې ثبوت پیش کړي قرآن د نبی علیہ الصلوۃ والسلام د رسالت اثبات کړي قرآن د نبی علیہ الصلوۃ والسلام د ختم نبوت اثبات کړي محترم اوریدونکو زموږ د چینل سبسکرایب کړئ او د غنټۍ د نشان سره هم دباو کړئ چې زموږ د نوي بیانونو اطلاع تاسو ته درکړي